الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحریم قوله شاهنشاہ للسلطان وغیره. بادشاہ تا یا بل چاہتا شاهنشاہ ویل حرام دی. بادشاہ تا یا بل چاہتا شاهنشاہ ویل حرام دی. لأن معناه ملک الملوک، ځکه د شاهنشاہ معنا ده د بادشاهانو بادشاہ، او د بادشاهانو بادشاہ څوک دی؟ ولا یوصف بذلك غیر الله سبحانه وتعالى، او دا صرف د الله پاک د پاره ویل جایز دی، د بل چا د پاره ویل جایز نه دی. شاهنشاه نوم خپل حرام دی شاهنشاه، او که چا د غلطۍ نه د جهالت د وجې نه د ناخبرتیا د وجې نه دا نوم ایښی، نو موږ به ورته دا نامه نه اړو، موږ به یې وله بدلو، موږ به پې بل نوم مشهورو. 1940 نمبر حدیث مبارک دی، 1724 نمبر. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. دا حدیث پاک زمونگا سردار سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دی. اللہ پاک دی راضی شي، اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دی زما استاو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دی، فرمایلی دی ان اخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملک الاملاک. د ټولو نه زیات ذلیله نامه د الله پاک په نسبت باندې دا ده چې یو کس خپله نامه شهنشاه کیږدي. نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ د ټولو نه زیاته ذلیله نامه دا ده چې سړی ځان له شهنشاه نوم کیږي. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه ویلي دي چې ملک الاملاک دا بیا په عربی کې د ملک الاملاک عمده نامه، شهنشاه دا فارسی کې ده د بادشاهانو بادشاه، ملک الاملاک په عربی کې ده د بادشاهانو بادشاه. دغه شان که په اردو کې وي بادشاهوں کا بادشاہ، که په پښتو کې وي د بادشاهانو بادشاه، داسې نوم ایښوله دا حرام دی، حرام. شهنشاه بادشاه دا نامه حرامه ده، دا بدلی. د ټولو نه زیاته ذلیله نامه د الله په نسبت باندې شهنشاه ده. علما د دې مطلب بیانوي. بیا مطلب دا دی وی الله پاک ته د بنده عاجزي او تواضع او چې ځان نشتی صاحب یو کمزور دا الله پاک ته ډېره خوښه، چې بنده الله پاک ته مسکینی کوي، عاجزي کوي، فقیری کوي. او رښتیا خبره هم نه نو بنده سره هم عاجزي خوند کوي نو، او فخر او غرور چې بنده کوي کنه نو د دې نه الله پاک ډېر بې انتها نفرت کوي. او د بادشاهانو بادشاه شهنشاه یا ملک الاملاک داسې کبرا نومې خول نه دي غټ غټ، په دې کې د بنده د عاجزۍ په ځای باندې د تکبر اظهار کیږي. د تکبر دا د الله پاک نه سوا د بل چا وصف کېدی نشي. نو په حقیقت کې د بادشاهانو بادشاه څوک کېدی شي سوا د الله پاک. نو دا یو قسم لا په دې کې د شرک وهم او ګمان هم دی. په دې کې یو قسم لا سم راځي شرک هم رالو، شرک. نو دې وجې نه د شهنشاه معنا د بادشاهانو بادشاه، او د بادشاهانو بادشاه خو صرف یو الله دی، بل څوک خو کېدی نشي. د هر شي مالک او بادشاه الله دی. نو د بادشاهانو هم هغه بادشاه دی. بادشاهان خو په خپله مستقل طور باندې بادشاه نه دی، بادشاهي ولا الله پاک ورکړې ده. که الله وغواړي نو د چا نه بادشاهي واخلي، او که د چا دپاره وغواړي نو بادشاهي ورله ورکړي. قرآن شریف کې اصل بنیادی خبره په دې حدیث پاک کې دا ده
چې د عاجزۍ والا نامې به ګورئ د ټولو نه زیاته پسندیده نامه الله پاک ته کومه ده؟ عبدالله، عبدالرحمن. د هغې څه معنا ده؟ د الله بنده، د رحمان بنده. زمونږ پیغمبر علیه السلام چې کله د معراج په شپه الله پاک سره ملاقات وشو، څو ملاقاتونه شوي؟ 10. شپږم اسمان ته به راتلو، موسی علیه السلام به ورته ویل که نه چې دا منځونه کم کړي، 500 نه څو ته راورسېده؟ نو دې کې 9 ځل واپس تللی دی او په لومبي ځل باندې یو، نو 10. الله پاک ورته دغه ملاقات کې ویلي چې ما پیغمبرانو له لقبونه ورکړي دي. ابراهیم له کوم لقب ورکړی دی؟ خلیل الله. اسماعیل له ذبیح الله. آدم علیه السلام له صفی الله. او موسی علیه السلام له کلیم الله. او عیسی علیه السلام له روح الله. نو داسې نامې مې د پیغمبرانو له ورکړي دي. ته په خپله ووایه تا له کومه نامه درکړم، ستا کومه خوښه ده؟ نو نبی علیه السلام ورته عرض کوي یا الله ما ته خپل بنده ووایه، عبد. نو الله پاک ترنه خوشحاله شو. او موږ او تاسو چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره نورې نامې اخلو، نو دا نامه هم ورسره به طور خاص راځي. 15مه سپاره چې شروع کوي څنګه ده؟ سبحان الذي اسرا بمحمد نه دی، باحمد، بمصطفى، بمجتبى نه دی، بعبده. څنګه ټکی دی؟ بعبده. قرآن شریف تلاوت خو کوي که نه؟ خو ما هغه د رمضان نه خبر کې پرته ده که مخکې تلې ده؟ وایي تلاوت کوي. ښه، کورونه د تلاوت نه مه شاړوئ. بعبده، خپل کامل ترین بنده بوتلو د شپې. او دغه کې څنګه دی؟ تشهد کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده مخکې دی، ورسوله څه دی؟ داسې دی که نه؟ عبده مخکې دی، ورسوله. د عبده څه معنا ده؟ د الله تعالی کامل ترین بنده دی. خدای مګڼه بېشکه چې بنده دی، خدای مګڼه بېشکه چې بنده دی. نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا. نو بنده نه دی، بنده. انسان ته چې بنده وویلی شي دا خدای پاک ته ډېر خوښ دی. او موږ بندګان یو که نه یو؟ که نه مالکان یو. د دې اختیار راکې شته چې دې ځای نه به په خپل طاقت پاسو. نو بنده سره عاجزي خوند کوي. نو د ده په نامه کې چې عاجزي وي که نه، نو دا الله پاک ته ډېره خوښه ده. په نامه کې په ټکو کې تکبر او فخر او غرور د خدای نه دی خوښ. موږ او تاسو په دې نامو لیکلو وخت کې لږ بیا داسې خطا کېږو، خو د دې حدیث نه پس چې خطا نه صحیح ده. ځینې کس چې یو حج سیوا کړي نو څه ځان سره لیکي؟ الحاج. لاړ حجونه په ډګر تېر شوه، په دروازو یې لیکلي. په دې اوټونو کې خان پلان کې خان، مخکې هم ترې وروستو لیکي، مخکې هم ترې لیکي خان او وروسته هم ترې خان لیکي. وادونو کارډونو کې الحاج. نو ساده سیده ساده نامه. زمونږ دا علما چې مونږ بیان لراولو، دلته بیا هغه د سټیج سیکرټري هغه ناظم نه چې هغه بیا وایي چې اوس په فلاني استاد راشي که نه بیان دپاره، چې دا څومره مشران استادان دي دي مونږ رټي. وایي زمونږ نامې سره دومره اوږدې اوږده القابات ما اخلئ، بس ساده نوم ولئ چې بس رالو فلانې بیان کوي. او زمونږ شعیب مولانا صاحب او مفتی صاحب او شفیع مولوي صاحب دي خو سره دام نه خوښوي چې ورته پته ولګي چې اوس زمونږ د بیان ټایم دی که نه، بس هغه سټیج سیکرټري ته اشاره وکړي، بس زه کښېنم که نه، پېژني مې خلک نو سره نامې. دا عاجزي وي، تواضع وي، په دې پوه وي. او پاتې شو زمونږ ته مونږ خو وایو چې را سره هغه نامې مو واخلي چې کوم کار هم نه کړی، چې کوم کار هم نه کړی که نه. لکه اوس مې حج نه دی کړی او زه یم چې خلک را سره څه مو وایي؟ حاجي مو وایي. او دا شان تهجد مې نه دی کړی او خلک را سره څه مو وایي چې د شپې مصلې پاوا کوي، دا هم را سره وایي. او په دې راختلي کال کې مې چېرته کې یو شنه بیره چاله نه ورکړې او دا مې خوښېږي چې خلک را سره ښه سخي ارسلا خان هم وایي. د جهان حاتم طوایي دی او سخي ارسلا خان دی. نو دا د تکبر او د فخر او د غرور نامې نه دي، دا د خدای نه دي خوښ. د عاجزۍ نامې د الله پاک خوښې دي. او لقب هم د عاجزۍ پکار دی. بنده رښتیا ووایي، بنده به څنګه کبر وکړي؟ نو په دریو پلیتو لارو دنیا ته راغلی دی، بس دا ډېره ده، دا شرم ډېر دی. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي، وایي انسان بس په کومه خبره کبر کوي؟ نو دی خو سهار او ماښام لکه شواروس کې 2 ځلې د خپلې بوینا کې خټې نه دي، ځان نه په خپل لاس وینځي. دا د کبر دی. څنګه به کبر وشي؟ بیا د بید مافق په کموډ د پاسه ناست دي، دی به دا خوښ کړي چې دې وخت کې چې د ما نه کوم ګند وتونکی دی په دې حال کې مې خلک وویني. د خلکو ولیدو یقینو که نفرت به دې پیدا، او حقیقت هم دا دی
دینه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي که دا بند چې خو بل حال وي او دا خټې په خپل لاس ځان نه صفا کوي لږه موده وړاندې به تیمور صفا کولي او بیا درولو دیوال ته په تیګړي بیا صفا کول او اوس بس لږ ورکوټې کمرګیا د هغې ته ننوتو په خپله ځان صفا کوي نو کبر به کومه خبره ده او چې څومره یې ښه خوراک کړي هغه عمره به خراب په ډډوزئ په باتروم چې څومره ساده او سپور هغه عمره به بوی کم او بیا په کومه خبره باندې کبر کوي د ملا د تیر او د خېټې ترمنځ په پاونو ګند اني ټایم ګرځوي اني ټایم د ګند ماشین دی او نامې ته وګوره ښه خوراکونه چې وخوري خوا ته بل څه شی جوړوي دا د توره دا د هر چا حال داسې دی بادشاه دی او که ګدا دی د ټولو حقیقت دغه دی نو خپل حقیقت هیرول نه دي پکار په نامو کې هم تواضع او عاجزي اختیارول پکار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل الجلال صلی الله تعالی دا هو ورته زه ورته وایم چې هغه نه خوښوي چې دې نه بغیر نه پېژندل کېږي بیا خو ورسره